بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو یو ډېر افسوسناکه او دردناکه واقعه شوې ده او په هغې کې مطلب درې زنانه یو ځوان هلک هغه شهیدان شوي دي او اور لګېدلی و او دا اور د لاسه چې کوم دی نو دا قیمتي نقصان شی دی. او زه چونکې په ټایم کې زه په دیره کې ناست وم، ما ته چې څنګه اطلاع رسېدل ده نو زه په 1 غنټه کې دننه موقع ته رسېدلی یم. بیا د هغې نه پس ما د ډپټي کمشنر شانګلې سره د ډي پي او شانګلې سره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن ټولو سره ما چې کوم دی رابطه کړې ده. بیا مې چې څومره چینلې دي او ټولو چینلونو سره رابطه کړې ده نو زه د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د ډپټي کمشنر شانګلې د ډي پي او شانګلې د اے ډي سي شانګلې د ډي اف او صاحب او د خپل اسسټنټ کمشنر چې قیصر او د هغې نه علاوه چې کوم د ریسکیو 122 ضلعي افسر دی د هغه او د خپل د تاڼې چې زموږ څومره سټاف دی د ایس ایچ او نه واله د سپۍ پورې د هغو د ټولو زیات چې کوم دی ډېر زیات مشکور یم چې هغو ټولو ځان چې کوم دی په ګران دشوارګزارې لارې دي، ډېرې انتهایي مشکلې لارې دي، په هغه لارو باندې هغو ټول ځان هلته موقع ته را رسولی او په هغه غم کې چې کوم دی موږ سره برابر شریک او ناسه او بیا د ریسکیو والا او پولیس چې کوم دی نو په هغې کې د اور مړه کولو کې چې کوم دی ډېر بھرپور کردار ادا کړی دی. خصوصا ریسکیو والا چې کوم دی چې څنګه راغلي دي نو هغوی مطلب چې هغه ځای ته هم نه راغتلي خو مطلب هلته څه فایر بریګیډ هم نشو تللی، بل څه هم نشو تللی. خو هغو مطلب دا چې په لاسونو او په دغه باندې چې کوم محنت کړی دی او کوم هغو مطلب جدوجہد کړی دی نو زه هغو ټولو ته لکه مطلب د زړه د خلاصه چې کوم دی نو زه سلام پیش کوم د هغو هغه محنت ته، د هغو هغه قربانۍ ته او خصوصا چې کوم دی زه د ډي سي صاحب په دې شکریه ادا کوم چې ډي سي ډپټي کمشنر شانګله چې دی هغه زمونږ د دې ضلعي مشر دی او هغه مطلب دی چې دا خبره مطلب لایټ وانغسته اگر چې پرون د چوټۍ ورځ وه خو هغه د هغې باوجود هغه چوټۍ ته نه دي کتلي، نه ډي پي او چوټۍ ته کتلي خو هغو فوراً چې کوم دی په ټول دغه ټول کوم چې تحصیل ایډمنسټریشن دی یا مطلب د ضلعي ایډمنسټریشن دی هغه ټول اکټیو کړي دي او هغه فوراً چې کوم دی موقع ته هغه هم را رسېدلي دي او هغه ډي سي او ډي پي او او دا باقي چې مضمون تاسو ته یاد کړم دا ټول را رسېدلي دي. مرګ او ژوند چې دی هغه د الله سره دی او چې څه مقرر هغه کېږي. خو موږ په دې خبره مطلب دا چې د ضلعي انتظامي نه په دې ډېر زیات خوشحال یو چې هغوی زموږ د غم خپل غم وګڼه او دا د هغو ډیوټي هم وه خو بعضې خلک ډیوټیانې کوي او بعضې نه کوي. نو دوی خپله ډیوټي وه په هغه دشوارګزار لارو باندې چې په هغې باندې تلل ډېر زیات مشکل دي. په هغې هغو راغلل او هغو مطلب د خلکو سره کېناسته د هغو هغه دک درد کې چې کوم دی شریک شو، د هغو هغه دک درد چې کوم دی هغه خپل دک درد وګڼه او هغو مطلب دا چې هغه غم د هغو چې کوم هغه غم نو هغه په هغو باندې کافي د پښتون خلک دی د څوک د چا شیشي وږي نه دي خو عزت غواړي او عزت چې کوم دی هغو موږ له راکړه زه د هغو ډېر زیات مشکور یم. د هغې نه علاوه زه د علاقې خلکو چې کوم دی هغه جرأت ته او بهادرۍ ته هم سلام کوم که هغه د کاپرۍ خلک دی، که هغه د علي جان دی، که هغه د کنزل دی چې هغوی چې څنګه اور لګېدلی دی نو هغو انتهایي په بهادرۍ هغه مطلب چې د هغې مقابله کړې ده او هغه راوتي دي. هغو د خپل ژوند پروا نه ده کړې، هغو دې ته نه دي کتلي چې یاره په دې کې موږ خراب شو، په دې کې موږ مړه شو. هغو مطلب دا چې علاقه د تباهۍ نه بچ کړې ده. نو زه د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوم. نن سبا ته د پته ده څوکړه ده، خوشحالي ده، خاورې مو ورخلي نو دا خو چې څه زموږ د عمل نتیجه ده. اوبه نه وي هلته او بل څه داسې انتظام نه و نو دا که دا څوکړه راغلې ده دا زموږ د عمل نتیجه ده. موږ له پکار دي چې موږ ټول توبه تایب شو، استغفار ویو، د الله نه چې کوم دی د خپل د ګناهونو معافي وغواړو چې دا کوم د رحمت د باران چې الله په موږ باندې بند کړی دی چې دا د رحمت باران الله په موږ باندې ووري او مطلب دا چې دا کوم نیمګړتیا ده په دې علاقو کې، په دې غرونو کې چینې وچې شوې، اوبه نشتي، په خوړونو کې اوبه نشتي نو دا موږ له پکار دي دا موقع ده چې موږ د الله سره چې صلح وکړو او د توبه وباسو، استغفار شو او مطلب دا چې د الله سره صلح وخت دی ده. که دا موږ ونه کړه د الله سره موږ روغه ونه کړه او د الله طرف ته موږ رجوع ونه کړه نو خدای دې نه کړي چې دې نه بله غټه تباهي راتلو خطره ده.